أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دا سوره راضي دیارلسمه پاره ده، دیارلسم سورت دی، آیات چې دي څوارلسم دي. نن پر دې بیان درته کوم چې په انسانانو کې دوی غټې ډلې دي، یو ته وایي مسلمانان، بل ته وایي کفار. په مسلمانانو کې بیا درې غټې ډلې دي، یوه ځان ته شیعیګان وایي، بله ډله ځان ته سنیان وایي، بله ډله مسلمانان ځان ته وایي. اوس موږ پر دې بیان کوو چې اوس به موږ ته خاص کار چې دا ځان ته مسلمانان وایي، لکه شیعیګان، سنیان، مسلمانان، ایا د مړو څخه مدد غوښتل جایز دي او که ناجایز دي؟ ایا دا مړه راننګول دا جایز دي که ناجایز دي؟ مسلمانان وایي یا الله مدد، شیعیګان وایي یا علی مدد، یا حسین مدد، فنج تنفاک راننګوي. سنیان وایي یا غوث العظم دستگیر، لبیک یا رسول الله، یا رسول الله. دغه خلق راننګوي. څوک وایي یا دارونیکه، یا خضر نیکه، یا یوسف نیکه، دا راننګوي. ایا په دې کې کم یو د الله د حکم په مطابق دی؟ په دې کې کم یو مسلمان دی د الله د کتاب په روشنایي کې د الله په فتوا باندې کم څوک مسلمانان دي او کم څوک کافران او مشرکان دي؟ اوس دغه آیات چې ماستی مخکې ته ووایي د دې معنا درته کومه. معنا دا ده چې له دعوت الحق، خاص کر دغه الله را ننګول حق دی. یا الله مدد، الله اکبر، دا आवाज کې یو سړی دی مسلمان دی، نو دغه سړی आवाज فریاد یا الله زوی راکې، دنیا راکې، یا الله د مصیبتو څخه مې بچاو کې، یا الله شکر دی نعمتونه دې راکړي دي، یو الله راننګي. شیعیګانو ته غم پیښ شي، خوشحالي پیښ دی، یا علی مدد، یا حسین، یا فاطمه، یا حسن، یا عباس، پنج تن پاک راننګوي. سنیان یا رسول الله آواز کوي، د غوث العظم دستگیر ده کوي، لبیک یا رسول الله ده کوي، دارو نیکه، خضر نیکه وایي. اوس الله والذین یدعون، هغه خلق چې دی رابولي راننګوي من دونه ما سوا د الله نه، لا یستجیبون، جواب نسی ورکولی، لهم ودیته، یعنی نه جواب ورکولی سی دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم، غوث العظم، پیران پیر صاحب، علی رضا تنهو، دا قبلونه نشي کولی، نه جواب ورکولی سی بشین د هیڅ شي. یعنی ته به یو شی غواړې، دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پیران پیر صاحب دا د هیڅ شي قبلونه نشي کولی. الله چیز ورکی مثال ورکی، الا کباسط کفی، مگر په هغه شان دی
لکه چې کباستن غوړولې وي کفیه دواړه لاسونه ورغوي الى الماء اوبو ته لیبلغه چې ورسیږي دا اوبه د ده د ورغوي ته او د هغه بعد کې فاو د خولې ته الله وی وما هو نه دي دا اوبه ببالغه او رسېدونکي د خولې لره د لاسو معنا څه ده یو سړی دی پر سفر روان دی بټي به باندې ګوري اوبه نسته آخر کې یو باوړی ده یا څا دی پر هغه باندې نه واشکۍ شته نه سولاغه شته نه دا رقم انتظام څه چې دی ورشوی شي نو د ډېر افسوس څخه لاسونه یې وار کړلو وایي ای اوبو زما لاسونه راسئ زما ورغو ته راسئ زما خولې له راسئ هېڅ انسان دا نه مني چې دا اوبه دي د اواز واوري د هر چا دا عقیده ده چې اوبه نه سترګې لري نه غوږونه لري نه عقل لري نه زړه لري نه لاسونه لري نه پښې لري د هغه رقم الله دا اوبو ته که تر قیامته پورې ته ولاړې دا اوبه ستا اواز نه اوري نه ستا خولې له راپورته کېدلی شي تا به ته یو اسباب پیدا کوې سولاغه واشکۍ به پیدا کوې ورا بیا چې نو اوبه ته راکاږي الله د هغه رقم چې کم څوک وایي یا رسول الله مدد یا علی مدد یا پلانی بابا را رسېږه الله وایي وما دعاء الکافرین الا فی ضلال نه ده دغه بلنه مګر د کافر الا فی ضلال مګر داسې دی د ده اواز بې ځایه دی ضلال ضایع دی بې اثره دی ولې که لس ورځې ورته ودرېږي ای اوبو ای اوبو دا اوبه نه اوري نه دی مګر دغه چیغه مګر د ګمراه سړي ده نو دلته فتوا رب ولګوله چې کوم څوک د الله نه ماسوا بل څوک را ننګوي دا کافر دی ګمراه دی او رب د هغه رقم بیان په بل ځای کې کوي د هغه رقم الله پاک بل بیان کوي په سوره الاعراف کې پاره نمه ده سورت وم دی آیات 194 نمبر آیات ہے الا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم بشک هغه خلق هغه اولیاء هغه انبیاء هغه بزرگان چې تاسې رابول من دون الله ما سوا د الله نه عباد بندگان دي امثالکم ستاسو په شان ستا پلار مړ دی ستا مور مړه ده ستا حاجت نشي ترسره کولی د هغه رقم دغه شته چې ستا په عقیده سره چې یا رسول الله یا علی دا رانغې یا دارونیکه یا خضر نیکه الله وایي دا ستاسو په شان بندگان دي فادعوهم نو ته دوی راوبوله فلیستجیبوا لکم نو بیا دې درکړي تی ته جواب قبوله دې کړي دا ستا دعا ان کنتم صادقین که یا ستاسو رښتیا ویونکي هلته الله پاک د اوبو مثال ورکوي دلته الله پاک د دغه ولی آل بیانوي د دغه نبي آل بیانوي د دغه بزرګانو آل بیانوي الله وایي الهم ارجل یمشون بیا څه د دې پښې شته چې په هغه سره تګ وکړي الله وایي الهم څه د دې دپاره ارجل پښې شته یمشونه چې په هغه باندې روان شي تګ وکړي بیا په هغه سره ام لهم ایدی یبطشون بیا یا د دوی لاسونه شته چې په هغه سره نیول وکړي الله د دوی لاسونه شته چې په هغه سره نیول وکړي تا ته دعا وکړي ام لهم عیون یبصرون بیا یا د دوی سترګې شته چې په هغه سره دوی اولیدل وکړي
ام لهم آذان يسمعون بها یا د دې دپاره غوږونه شته چې په هغه سره دوی اورېدل وکړي. الله وایي پښې ولې نن کار نه کوي، ساه وتلې ده، لاسونه ولو نن کار نه کوي، غوږونه ولو نن کار نه کوي، سترګې ولې کار نه کوي. دوی به چپ سه محمده زموږ لات و منات به دې وشه کوي. الله ورته وایي قل ادعوا شرکاءکم، ورته ووایه ای پیغمبر و دوی ته چې راوبلئ دا ستاسو معبودان، پیران، اغاخیل، انبیا ټوله راوبولئ. ثم کیدوني، بیا جوړ کړي زما په خلاف باندې چې ما په پالج ووایي، ما مړ کړي، ما ته یو زحمت ورسوي. فلا تنظروني، ما ته مهلت مه راکوئ. ولې؟ ان ولی الله، بېشکه زما کارسازه او مددګاره چې هغه الله دی، زما ولی الله دی. الذي هغه الله نزل الكتاب او چې نازل کړی دی دا قرآن، هو دا الله چې دی یتولا کارسازه دی، مددګاره دی، الصالحین د نیکانو خلکو چې یو الله راننګي یا الله مدد. الله اکبر. والذین هغه خلق تدعوني چې تاسې راننګوئ من دوني ما سوا د الله نه. څوک وایي یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، یا علی، یا حسین، یا غوث الاعظم دستگیر، یا دارونیکه، یا خزرنیکه. لا یستطیعون، دی طاقت نه لري نصرکم ستاسو سره د مدد کولو، ولا انفسهم، نو د خپلو ځانو سره مدد کوه، ولا انفسهم، نو د خپلو ځانو سره ینصرون مدد کولی. دا مړی، دا ولی، دا نبی، دا صحابي، دا مسلمان، دا د خپل ځان چې مړ سولو بیا مدد نشي کولی. ما او تا به غسل ورکو، ما او تا به دعاګانې ورته کو، ما او تا به په قبر کې پټوو. الله وایي وان تدعوهم، که چیرې ته دوی راوبولې الی الهدی وسبیلا، دا مشرکان، دغه سنیان، دغه شیګان که ته راوبولې د الله و قرآن ته، لا یسمعون، دوی دا د الله قرآن نه اوري، بس هغه د خپلو د پلارو د نیکه چې کومه لار وه هغه دي. وتراهم، ته به ګورې، وترهاهم، ستا به دا خیال وي، ستا دا خیال به وي چې ته به دا وینې. وتراهم، ته به دا خیال که ینظرونه، دوی به ګوري الیک و تا ته، ستا دا خیال دی، ستا دا یقین دی چې دا ما ته ګوري، یا دغه مشرک ژوندی یا دغه مړی. الله وایي وهم لا یبصرون، دوی به هېڅ نه ویني. زما ورونو چې مې ناخم، الله پاک هغه مثال ورکړي په سوره رعد کې، لکه اوبه چې نه اوري، د هر چا دا یقین دی، دا رقم د دغه مړو د اولیاو د انبیاو دا زموږ ته یقین دی چې پښې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي. زما او ستا دعا ته محتاج دي. تر مور و پلار غټ ایستې نسته، وایي ما کې دعا جنت کې هوه، دا بیا نه ویلي چې پیر صاحب کې دعا جنت کې هوه، دا بیا نه ویلي چې د پیر ته پښو لاندې او جنت دی. نبي اساسي وایي ما وایي د مور ته پښو لاندې جنت دی، د مور دعا ده جنت هوا ده. او مسجد چې د نبي اسلام دا د جنت د باغچو یو باغچه د میوه خوره، د الله دین کې ځکه نو زیارتونه د عبرت ځای دي، هغو ته به موږ دعا کوو او آخرت به راپیدوو. مسجد چې دی د غوښتلو ځای دی. حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. الله وایي راسئ د لمانځو خواته او د غوښتلو خواته راسئ، تاسو به راسئ د کامیابیو طرف ته. الله اکبر. الله ته ټولو لوی دی. په هر وخت کې هر حاجت غواړه د الله نه غواړه. اولیا زما او ستا د دعا محتاج یم. نبي صلی الله علیه وسلم چې زموږ ایمان دی چې هغه نبي دی، بخښل سوی دی، د انبیاو سردار دی، هغه وایي زما لپاره دعا کوه. د اذان نه بعد موږ دعا کوو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. دا دعا ده. اللهم صل على محمد. دا دعا ده.
السلام علیکم ایها نبی دا دعاګانې نه دي دا موږ دعاګانې ورته کوو د مړو څه بیا نه غواړو مړو ته بیا موږ ورکوو که چا د مړو څه غوښتل دا مسلمان نشي کېدلی دا ته به موږ مشرک وایو چې څوک را ننګوي د الله نه ماشته دا به کافر وي دا به مسلمان نه وي بس هغه مې خواست دی د الله قرآن یې زده کړه ایاک نعبد و ایاک نستعین د الله را ننګوه د الله څخه مدد غواړه او د ژوندو څخه په ظاهر موجود مدد غوښتل چې مړ یې سولې بیا د ستا د دعا محتاج دی و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین